خجي اوس یو مریض ته مونږ یو فوکو کامیاب شو پریګننسي رااله اوس دې کې کول سړي ګوره وړې خبرې دي مونږه چې کلم پریګننسي راشي مونږ دي پیشنټس ته مونږ سلی کو مونږ دي توای چې را تاسو د فولیک اسید ګولې خوري ځکه چې دا چې د فولیک اسید ګولې نه خوري د دې ماشوم دملا هډو کې چې کم دنو هغه کمزور جوړ شي داغه د وجنه د مازغو کې چې کم دنو کله وب جوړيږي دا عام پریګننسي کې نو په ایو پریګننسي کې ناوي نو مونږ کله هر یو مریض چې راشي مونږ ورته چې تاسو بر فولیک اسید ګولې چې کم د هغه تاسو نه پرې دی د غرنګي د دې د سپورټ لپاره سګولې وی هغه مونږ ورته کېدو هغه کار دی چې هغه دلا یو سپورټ ورکړي یعنی یو انسان دی هغه ګرځي دی نشي هغه لمغه اساور کو چیرته په دې باندې مطلب د ځان ته مخې ته نس او تر دې په دغه باندې ګرځي دغه رنګي پریګننسي فرض کې کبدي کې لګه کمزوري د زنانه کې لګه کمزوري د نمو ورته چیرې تاسو دا کوئی درېم خبردار چې کم زمونږ په معاشره کې نن سبا لګره ان کیږي هغه دار چې فاست فود شروع شوی دي او کولډ ډرینکس شروع شوی دي د کولډ ډرینکس د ماشوم او د مور د اغي په صحت باندې انتهایی نیگیټیو اثر دی نو دغه خوراکونه میاندل په کار دي دا بند کی او درېم خبره ده چې کله زموږ خلکو ذهن کې دا خیال چې کله دا ماشوم د پیدا کېدو وخراشي نو په کور کلی کې چې کم دنو هغه خلک وي هغه باندې ډیلیوري کوشش کوي هغه کې هغه لیټ شي ماشوم چې کم دنو هغه زمونه ځای شي د خو پریشس پریګننسي وي دا په هر غزه کې په کار دی بلکې زما خو خدای څو خلکو ته چې په کم ځای کې تاسو نیونیټل آی سی یو موجود ده په هغه ځای کې تاسو ډیلیوري وکړي کچر ډاکټر تاسو ته ویل چې اپریشن وکړي بهشکه اپریشن وکړي که خدای مکه د اپریشن په غلط وجه هم شوی دی چې مطلب څه د هیرس په وجه شوی دی خو درې میاشتې بعد د زخم جوړ شي او خو ماشوم بر سره پلاس کی خدای مکه کچرته دغه یری د وجنه چې موږ اپریشن وکړو او دا خو دا وشي نه جنا اسینه چې تاسو اپریشن نه کوي او ماشوم په ابسترکشن کې لاړ شي هغه په دغه وشي ماشوم پورټي چې کوم دنو هغه پاس کی سباله ماشوم ځای شي هغه زخم بیان ټکیږي نو د بلډ زخم ټکیږي خو د ماشوم ول زخم بیان ټکیږي نو مهرباني دا وکړي چې خپل مغرب هغه بل لګزور لګوي ډاکټر چې کوم رائے درکې هغه بس تاسو لپاره بهتره است تاسو اولاد لپاره بهتر وي